اور رسمی آزادی ملک ملاو شوی الله پاک دې حقیقی آزادی ملک نصیب کی او د قرآن نظام د الله ملک نصیب کی د پاکستان په نظام باندې یو څو شعرونه او بیا د شیخ القرآن رحمه الله سره د بیعت یو نظم ډېر پخوانی نظم مولانا محمد اسحاق ثاقب صاحب د شیخ صاحب بلا واسطه شاګرد هغه لیکلی ډېر دغه پیش چې قانون دې د انګریز دې طریقې دي بیا دا ملک څنګه آزاد دی او آزادي ادارې دي چې مطلب د پاکستان لا اله الا الله دی بیدا قوم غلام ولی لا تروسا دبل چا دے چی ریاست اسلامی پاکستان وطن زما دے نو دا ٹرانسجنڈر قانون بیر وڑے دلتا چا دے دادے حسی تخیل دے او دخلے صرف ناری دی چه وطن زمون آزاد دے او آزاد اداری دی سرو مال دا مشرانو پا دے ملک دے قربان شوی دیر خزی کند شوی دیر بچی یتیمان شوی ډېرې خونې پکې ورانې خاندانونه ویجاړ شوي او ډېرې ښې ښکلې ځوانۍ په دې خاوره خاورې شوي په دې جنګ ازادۍ کې جوړې شوي ادرې دي بیا دا ملک څنګه آزاد دی او آزاد ادارې دي پلکونو عالمان پا دے جنگ کے شہیدان شو کلکتینا تر دہلی پہر ونے اویزان شو توروبوں کے ہتکڑوں کے زنجرنوں کے قیدیان شو دا انگریز ظالم دلاسا دخپل ملکنا مفروران شو تفصیلی بیان نشم دامے کڑی اشاری دی بیا دا ملک سنگا آزاد دے او آزاد اداری دی نو چه خوخاد انگریز پا دے ملک نن چلی گی چه هغه غواری نو هغه قانون دلتا نن جوڑی گی دا انگریز دا پروردا دا اسلام خلاف جنگی گی دا انگریز پا بود باش نرو خزی خوشحالی گی دا یورپ پشان رسمونا رواجونا و معاشری دی بیا دا ملک سنگا آزاد دے او آزاد اداری دی بیدا سخت تکلیفنا سلا تیر کړه مشرانو د دې تشنم ناخو خو حکومت د انګريزانو چې نافذ نکړو نظام اسلامي دی ظالمانو دا خیانت دی او جفا سره د وطن د شهیدانو ولی بس کړه نصیحت دی هسې کڼو ته نغاري دي بیا دا ملک څنګه آزاد دی او آزادي ادارې دي سوچ ژوند یم سپاهی د اشاعت بیما ما د مرحوم شیخ القرآن سره بیعت کړی دی سوچ ژوند یم سپاهی د اشاعت بیما ما د مرحوم شیخ القرآن سره بیعت کړی دی
سوچ ژوند یم درسونه د قرآن بکوم چرته چې یم د توحید سنت بیان بکوم سوچ ژوند یم درسونه د قرآن بکوم چرته چې یم د توحید سنت بیان بکوم د هر باطل مقابله په کلک ایمان بکوم ماته مرحوم شیخ القرآن دغه وصیت کړی دی ما د مرحوم شیخ القرآن سره بیه سوچ ژوند یم سپاهی د اشاعت بیما ما د مرحوم شیخ القرآن سره بیعت کړی دی زه د خپل شیخ د وصیت به پاسداري کوما د خپل قائد سره به تل وفاداري کوما زه د خپل شیخ د وصیت به پاسداري کوما د خپل قائد سره به تل وفاداري کوما د خپل محسن سره به ولی غداري کوما زما محسن زمونږ ډیر ښه تربیت کړی دی ما د مرحوم شیخ القرآن سره بیعت کړی دی سوچ ژوند یم سپاهی د اشاعت بیما ما د مرحوم شیخ القرآن سره بیعت کړی دی زما محسن و څنګه هیر به احسان کما زه څنګه بهیر دا مجاهد مرد میدان کما زه زما محسن و څنګه هیر به احسان کما زه څنګه بهیر دا مجاهد مرد میدان کما زه او څنګه به ویجاړ د مرحوم شیخ دا ګلستان کما زه وی عزت من چا چې د خپل مشر عزت کړی دی ما د مرحوم شیخ القرآن سره بیعت کړی دی سوچ ژوند یم سپاهی د اشاعت بیما ما د مرحوم شیخ القرآن سره بیعت کړی دی زما محسن و څنګه هیر به احسان کما زه څنګه بهیر دا مجاهد مرد میدان کما زه او څنګه به ویجاړ د مرحوم شیخ دا ګلستان کړم زه وی عزت من چا چې د خپل مشر عزت کړی دی ما د مرحوم شیخ القرآن سره بیعت کړی دی ما د مرحوم شیخ القرآن سره بیعت کړی دی نه اقتدار نه سلطنت نه مال دولت غواړم چې حقیقت کې وي عزت هغه عزت غواړم نه اقتدار نه سلطنت نه مال دولت غواړم علم د دین د انبیاء وراثت غواړم چې حقیقت کې وي عزت هغه عزت غواړم الله ذلیل کړه چا چې حرس د دولت کړی دی ما د مرحوم شیخ القرآن سره بیعت کړی دی سوچ ژوند یم سپاهی د اشاعت بیما ما د مرحوم شیخ القرآن سره بیعت کړی دی کارغه خونه یم چې بګرځم مردارو پسې درویشان کلا خفه کیږي په فجارو پسې کارغه خونه یم چې بګرځم مردارو پسې درویشان کلا خفه کیږي په فجارو پسې او زړه د مؤمن کلا خوږیږي په دینارو پسې او زړه د مؤمن کلا خوږیږي په دینارو پسې زمریانو کلا د مردارو محبت کړی دی ما د مرحوم شیخ القرآن سره بیعت کړی دی سوچ ژوند یم سپاهی د اشاعت بیما ما د مرحوم شیخ القرآن سره بیعت کړی دی ساقي به هر چاته معلوم دی د زمریانو غرض توحید سنت دی خورول د پنج پیریانو غرض
ساقي بهر چاته معلوم ده د زمریانو غرض توحید سنت دی خورول د پنج پیرانو غرض د هر منکر مقابله د دې ځوانانو غرض سپیر با ګرځي چې چا مخالفت کړی دی سپیر با ګرځي چې چا مخالفت کړی دی ما د مرحوم شیخ القرآن سره بیعت کړی دی ټول وایي سوچ ژوند یم سپاهی د اشاعت به ما د مرحوم شیخ القرآن سره بیعت کړی دی سوچ ژوند یم سپاهی د اشاعت به ما د مرحوم شیخ القرآن سره بیعت کړی دی دام صحیح دا سوچ ژوند ما سپاهی د اشاعت به ما د موجود شیخ القرآن سره بیعت کړی دی والسلام